أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سورة السبا 11 نمبر آیات. په دې 11 نمبر آیات کې داود علیه السلام ته چې کوم هدایت ورکړل شوی د هغې ذکر دی او مخکې نه دغه مسله روانه ده چې دغه خبره ذکر شوله چې کم خلک د قیامت نه منکر دي او هغوی قیامت راتلل او خلک دوباره ژوندي کېدل ناشنا ګڼي د عقل خلاف یې ګڼي. نو دغه مقلانو دپاره آخري دلیل ذکر کېږي چې ستاسې عقل به څه عقلي. سلیمان علیه السلام یا داود علیه السلام حال ته وګوره چې خپل لاس کې اوسپنه په خپله باندې ولي کېږي بغیر د اسبابو نه، داسې معجزه لري. مرغان او غرونه ورسره یو ځای تسبیحات وایي. نو که ستاسې عقل یې نه راخلي نو هم الله تعالی کړي ده او الله تعالی یې کولی شي. دغه شان مړو دوباره ژوندي کول ثابت دي که ستاسو عقل یې رالي که نه رالي، خو د الله تعالی دومره کامل قدرتونه شته را ژوندي کوي. په دې کې واقعه داود علیه السلام روانه ده. داود علیه السلام ته چې الله تعالی کوم معجزات ورکړي هغې کې یو دا وه چې کله به د تسبیحات ویل غرونه به ورسره غبر تسبیحات ویل په هغه شانته کې اواز باندې مرغانو به ورسره ویل او ده به چې کومه اوسپنه په لاس کې راواغسته هغه به بیخي نرمه شوه، کلکه ونه وه. ده به چې د کوم شی جوړوه هغه به یې جوړ کړو چې کله به جوړ شو نو بیا به کلکه شو، په خپله به کلکه شوې. الله تعالی ورته وویل چې ان اعمل سابغات، ته جوړوه سابغات نزغرې، وقدر فی السرد او اندازه لګوه په لګولو د کړو کې، په کړو لګولو کې اندازه لګوه، اندازه کوه. دې د داود علیه السلام د اوسپنې نزغرې جوړول او د هغه چې کومه معجزه وه دې باره کې مفسرینو لیکلي دي چې داود علیه السلام حکومت داسې حکومت و چې ده به خپل شکل بدلاو خاریې ته به او د ناشنا خلکو سره به میلاوېده چې کوم خلک به حکومت کې نه و دی نه پېژانده هغه سره میلاوېده. خلکو نه به تپوس کوو چې داود علیه السلام څنګه سړی دی او کمې کمزورۍ پکې دي کمې کمزورۍ پکې نشته دی، تاسو کم صفتونه خوښ دي کم صفتونه تاسو بدي شي. چونکې دا یو پرامن حکومت او ښایسته حکومت د انصاف خلک پکې ډېر خوشحال. داود علیه السلام ډېر تعریفونه به یې کول. یو ورځ دی وتلی دی په لارو کې ګرځي تپوسونه کوي چې په دې کې الله تعالی ورته فرشته راولېږله په یو عام انساني شکل کې. داود علیه السلام فرشته ونه پېژندله، د هغې نه تپوس وکړو چې ته داود علیه السلام پېژنې؟ هغه ویل زه یې پېژنم. ویل دا څنګه سړی دی؟ ډېر بهترین سړی دی، ټول کارونه یې سم دي، خو یوه خبره یې زموږ خوښه نه ده. که دا خبره پکې سمه شي نو ډېر ناشنا کار به وشي. هغه ویل کومه خبره ستا خوښېږي نه؟ ویل دی داسې کوي چې د حکومتي ذمهوارو کې مشغوله وي نو بس دی ځان له مستقل روزګار نه کوي، د بیت المال نه خرچه کوي، کور خرچه کوي. حالانکه دا د بادشاه دپاره د حکمران دپاره جایز دی چې په درمیانه انداز باندې چې د کور درمیانه طریقه باندې به خرچه چلوي، انتهایي حای هم نه انتهایي کمزوري هم نه، او دغه اندازه باندې د بیت المال نه پیسې راغوستی شي. اسلامي اصول دا دی چې د عام دیاړي مار څومره دیاړي قانوني څومره دیاړي شي دومره مقدار باندې خرچه بادشاه د بیت المال نه داسې راغوستی شي. او چې کله به دغه باندې کار نه کېده د خپله پیسې سیوا کوي، خرچه سیوا کوي نو هلته به د دیاړي مار تنخواه به ورسره هم سیوا کوي، په هغه مقدار به د ځان بیت المال نه راوالي. د اسلامي اصول دی، اسلامي نظامي حکومت او په داسې حکومتونو کې به خلک خوشحاله ولي نه وي. نو داود علیه السلام ته د فرشتې وویل چې ستا لپاره خو دا جایز دی چې ته د بیت المال نه دومره خرچه راوالې چې د کور هغه غټ ضرورت یې پوره کړي، درمیانه انداز خرچه پرې وچلې. لیکن که د دې په ځای باندې تا ځان له روزګار او څه پیسې اختیار کړي وي او د خپله خرچه یې د هغې نه پوره کولې او د بیت المال نه یې د سره نه راغستی، دا ستا دپاره ډېر بهتر اولا کار و، ډېر بهتر و. دا شته کار دله ناجایز نه دی خو هغه به ډېر غوره وي. داود علیه السلام سره احساس پیدا شو او داود علیه السلام د الله نه سوال وکړه چې الله پاک یو داسې یو طریقه راوښایه، یو داسې پیشه راوښایه چې هغه ستا خوښوي او زه په هغې عمل شروع کړم. الله تعالی ورته د زغرو جوړولو طریقه وښودله او ورسره یوه معجزه هم ورله چې په خپل لاس باندې اوسپنې دغه شان لاس کې راخله چې کله ته اوسپنه راوالې هغه بیخي نرمه شي، په اور کې ښودل په ماتوړونو او سړکو باندې وهلو ته به ضرورت نه وي، بیخي به پسته شي. ته چې د کوم شی جوړی به دې جوړ شي هغې ته به برابر شي. چې کله ته د زغرو جوړولو دا کمې کړۍ جوړی به د زغره کې لګې، دا کم جنګي واسکټ چې دی کم کمیس په دې کې لګې نو بیا وقدر فی السرد دغه کړو لګولو کې اندازه لګوه. سرد اصل کې بوڼلو ته ویل کېږي، یوه کړۍ بله کړۍ کې اچول بوڼل
نو ته به کړو به بڼلو کې اندازه کوا. اندازې څه مطلب د اندازې مفسرینو دوه معنی ذکر کړي دي، دوه مطلب ذکر کړي دي. یو مطلب دا د ذکر د کړای ته لګي په دزغره کې، نو کړای په یو ناپ باندې راړو، په یو ناپ باندې جوړاوه، غټي وړې نه سستی او کلکی نه، یو ناپ راړو یو انداز باندې. کله چې کړو د انداز یو شان دي کې یو ناپ باندې کړای راوړو پیټه کې در بار نه خسته ښکاریږي، ډولې کې مستکاریږي، نو دا خوان کوي به خسته بخکاریږي. دا معنی شو. تفسیر باندې په قران ذکر کړی دي چې دا معنی واخه سره شریدین دا معلومیږي چې په مصنوعاتو کې هغه له شو شا برابرول چې خسته ښکاریږي، ضرورت هم پوره شي، خسته هم ښکار شي. د شرعي حکم دی. داود علیه السلام ته الله وی چې کله تاسو غری جوړې کمی کړی چې لګې نو بس داسې طریقه باندې لګاوه چې په یو انداز باندې چې خسته ښکاریږي. نو خبره ده اسلام دې معنی نه کړی، بلکې دې هدایت ور کړی. او دا معنی مشهور معنی ده، عام مستری نقل کړی ده. دوی معنی ده دا چې اندازه کوه په بونړو د کړو کې دی. دا معنی ده چې کله ته کړی جوړې دا وسپانو اسباب جوړې، جنگي وسایل ته جوړې، نو بر جوړولو کې ته یو اندازه مقرر کا، اندازه سره مقرر کا چې ځنه ټیم عبادت لور کا، ځنه ټیم چې کوم د نظام سمبالولو لور کا، او ځنه ټیم کې ترغه کړی جوړوا او د وسپانې نشزونه جوړوا. د سیمه کا وجوازي کړو ته لګیا شي او ټول ورځ لګیا ټول کارونه پاتې شي، عبادت پاتې شي، معاملات پاتې شي، او حکومتي ذمہواری سمبال نشي. د سیمه کا چې بس حکومتي ذمہوارو ته کار ویلې دی، روزګار پیشه پکې نه کې، عبادت پکې نه کې. د سیمه کا بلکې ټول له بیل ځان ټیم ورکړه. نو ور دین دا معلومه شو چې کوم خلک روزګار کې اطلاقي پیشي دي، کاروبار دي، ملازمتونه دي، هغه به د خپل ملازمت او د خپل پیشي د تقسیم کې جزینه به د عبادت ټیم شو، ځینې به د خپل والي پاللو ټیم شو، او ځینې به دغه پیشي سمبالولو ذمہواری ټیم شو. ته په تقسیم کې نو هغې نه بعد به د ژوند معتدل شي، نارمل ژوند به شي، او د آخرت او دنیا به یې دواړه برابر شي. وعمل صالحا، او عمل کوي نیک. وعملو در جمع لفظ داود علیه السلام خاندان ته حکم دی چې داود علیه السلام ته الله تعالی دومره لوی مقام او حیثیت ورکړی دی، تاسو نیکه دی، مشرم دی، نو به تاسو هم لازم دی چې الله تعالی نیک عمل ته مخه کړي. چې دومره قیمتي پلار نیکه الله درکړي دي او دومره نیکان د لوی مرتبه خلک دي، تاسو هم د هغې په مقابله کې د هغې شکر ادا کولو بس دپاره نیک عمل ته مخه کوي، نیک عمل کوي، د ګناهونو نه ځان ساتي. انی بما تعملون بصیر، یقینا زه په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی یم. تاسو کارونه وینم، تاسو قربانۍ، محنتونه، عبادتونه د ضایع کوم نه، ټول الله ریکارډ باندې ساتم. ولسلیمان الریح، تابع کړي ور سلیمان علیه السلام د پاره هوا. سلیمان علیه السلام ته هم الله تعالی ډېر لوی مقام ورکړی دی، او سلیمان علیه السلام هغه پیغمبر دی چې اکثر یهود د پیغمبرۍ قایل نه دي، منکر دي، او بده باندې ډېر تهمتونه او الزامات هم د یهودیان لري. دلته کې سلیمان علیه السلام د واقعي ذکر کولو ډېر اړخونه او ډېر سبقونه پکې شته. برای راست غټ سبق پکې دا دی چې کوم خلک وایي چې زما عقل نه مني د خبرې، شریعت ذکر کړی دی زما عقل نه مني، لکه دوباره ژوندي کول پکې واخله. دغه خلکو له سلیمان علیه السلام واقعي ته قتل پکار دی چې عقل خو بادام نه رالي، خولي شوي دی که نه ده شوي. چې هوا پر سلیمان علیه السلام تابع وه، سلیمان علیه السلام به چې کوم تا خو دې کې به ډېر کسان ناستو، مختلف مقدارونه تاریخونو نقل کړي دي چې په دې کې به څومره خلک ناستو، او دغه هوا به ته خوچت، هوا ته به حکم وشو چې ته خوچت ابه اوچت. یو سار نوال د غرمې پورې سفر به چې وکړو، دا به د یوې میاشتې مزل و، دومره مزل به یې کړی و. مختلفو ځایونو ته سفر یې کړی شوي دي. د سلیمان علیه السلام بادشاهي حکومت د دې مرکز چې کوم دی نو یمن کې صنعا ښار دی. د صنعا نه به دوی را روان شو، سهار ټیم کې مونځ به چې وکړو، د هغې نه وروسته دوی بیت المقدس ته به لاړل. د سهار مونځ ته به دوی بیت المقدس ځان رسوه په هوا په دغه باندې لاره باندې. هلته به چې سهار مونځ وکړو بیت المقدس کې، د هغې نه به سفر شروع کړو. استخر نوم یوه علاقه ده، دا د بیت المقدس نه دومره لرې ده چې د یوې میاشتې مزل باندې چا سره تیزه سورلي ورسره وي او یو میاشت سفر وکړي نو دا اله استخر ته رسي. د مازدیګر نه بعد به استخر ته لاړل. هلته به چې لاړه غرمې روټۍ بیا هلته وخوړله. هغه ځای نه به چې بیا ماسپښین مونځ نه بعد به سفر شروع کړو، افغانستان ته به راورسېدو، کابل ښار ته. تفسیر ابن کثیر، تفسیر معرب القرآن، داسې نور مختلف مفسرینو دا نقل کړي دي. او دا سفرې به دوی کولې، د هوا په لاره باندې هوا ته به حکم کاوه. نو څوک وایي زما عقل دا نه مني چې هوا خبره اوري او د چا خبره باندې عمل کوي، د هغه عقل دې د سره ونه مني، خو الله تعالی په دې باندې قادر دی داسې کولی شي چې دا کارونه کولی شي. نور کارونه یې هم ذکر کېږي
نو الله تعالی څنګه نشي کولای چې یو تیار انسان چې مخکې پیدا کړي دی به وجره دی او دوباره بیا راځوند کې داسې ګرانه شو دغه یې ګرانه دغه مقابله کې نشو. نو الله تعالی وی ول سليمان الريح مونږ تابع کړي ول سليمان عليه السلام د پاره هوا. د سليمان عليه السلام د هوا تابع کېدلو واقعات محدثین دسه نقل کړي دي چې سليمان عليه السلام د الله تعالی سره محبت بندگی ردی یو ناشنا عجب مثال لارو. د سره تقریبا ډیر کافی اسونه ورسره جنگونو د پاره به استعمالول جهادونو کې. یو ورځ دی لګیا د اسونو خدمت کې لګیا دی خپل لاس باندې خدمت کوي غیاګانی ایو سو بل سو پامې نشته اسونه ډیر دی بده کې د موز نور پریوت موز قضا شو مزګر د سخ خپش چې ما یو کار سم او بل کار غټ کار را نوران شو دې اسونه په محبت د وجه نه زمانه مازګر موز قضا شو موز یې دوباره وکړو دا غینه بعد یو چې د اسونه وس یو هم نه پرېږدم دا ټول ذبح کوم خیرات کوم صدقه کوم. تو سليمان عليه السلام په مذهب کې او دین کې داغي په شریعت کې اسونه علالول د سیول کسان چې په دې شریعت کې غواګانی او میخه علالول دي د دې غوخه جایز و خوړلې صحیح و څه مسله پکې نه و. نو بده وجه خپل اسونه ټول ذبح کړل او دای خیرات کړل چې رب زمانه ګناه شوی د ګناه کفاره جوړو ما کفاره لګوم چې بس مزرنه قضا شو چې بیا الله می معاف د اعمال او د قرباني د الله تعالی ډیره زیاته خوښ شو او دا غیب د اسونو په مقابل کې الله تعالی ول هوا تابع کړل چې بس اسونو نه بعد بس په هوا باندې بوچت زی استریم ضرورت نشته. نو سليمان عليه السلام د پر الله تعالی هوا تابع کړی و غدوها شهر چې سحرانه سفر به د هغه شهر په اندازه یو میاشت باندې وو ته یو میاشت څومره مزالي دا مزل به د سحر ټیم کې پورا کاو. ورواه شهر او د مخامه سفر شهر په اندازه د یو میاشت به وو مخام نه کم سفر وکړو دا به یو میاشت برابر وو. نو سحر او مخام به راوځو شو ته دوه میاشتو مزل به برابر کو د یو معجزه وا. واصلنا له امنګا بيوري وردر پاره عین القطری چې نر تانبي د سلطنت حکومت کې کم کان چې تانبي و ناغینه باقاعده چې نر وته او د تانبي چې کم د جامد تانبي دا به بيدل د بو په شان کې دا په کم ځای کې بيدل نو درستنه په خار کې د چې نر وته او بيدل او دا د خلافه ده نو دغه ځکه نه ودا چې نر بيدل څومره مقدار باندې لري تللا مبصرینو ذکر کړی دی چې تقریبا 3 شپې او 3 ورځې مزاج سړی کوي په اس باندې دومره اندازه باندې چې نه لري پوری پیدل تانبي. سليمان عليه السلام پر تانبه بلاس وکړه واغستله بس بالکل مایا سیز وو او چې کوم شیز به د جوړه هغه به د جوړ کو جسم به د جوړ کو لاس به د لری کړو اب کله که تانبه شو بیرته بیا پیدل چې کله سليمان عليه السلام دغه سيزونه راواغسته دغه چینی ته بیا ورواچول بیا به مایا سیز شو بیا روان شو پیدل په دې طریقه باندې الله تعالی سليمان عليه السلام له یو لوی معجزه ورکړي و. یو معجزه یې داش ومن الجن او د پیریانو من هغه څوک يعمل چې کار به کوي بین یدیه په مخکې ردکی باذن ربه په حکم در رب خپل باندې الله تعالی د پیریان هم تابع کړیو او پیریانو مر سليمان عليه السلام په حکم په مخکې د الله تعالی په امر باندې چې الله تعالی مجبور کړیو بل لارې نه و ډیر کارونه به کول. وما يزيغ او هغه څوک چې کوک شو منهم ردوینا څه مطلب خبره به نه اوریدله عن امرنا زمنګ د حکم نه نوزقه نو موږ بس نو موږ سکو په هغه لره من عذاب السعير عذاب د جهنم. دغه پیریانو در سليمان سره تر د هدایت دا و چې ټول اول ایمان راوړي د ایمان راوړل نو ورسته چې کوم کارونه تاسو اواله کې نه کارونه وکوي پیریان ته مختلف کارونه والو آبادکاریان به کوي آبادیان به جوړولي سمندر نه به سوناګان راځتري جواهرات به راځتل دا شان کویان به جوړول مختلف کارونه دي ته ذمہواری والا او دی وکول تر دې حد پورې چې بیت المقدس هم د پیریانو په لاسونو باندې آباد شو په زمانه کې. نو بده کې هغه خلک نو دغه خلکو ته سليمان عليه السلام حکم دا چې بده کې مسلو کوک شو یعنی ښکارا باندې بیزان مسلمان خو د پټو مسلمان نو لکه شیطانانو نصر والا یا د څه وجه بکار کولو کې به ټګي کول چل ول به کاو یو خدا ول سليمان عليه السلام بغیر خپل لازم باندې سزا هم ورکوله تړل زنجیرانو باندې به تړل سزاګانی به ورکولې او دغه نه الله تعالی علاوه وي چې دغه نه علاوه به نوزقهم من عذاب السعير موږ به سکو به د باندې عذاب د جهنم ته به الله دا کسان چې کوم مخالفت کړي دي یا مخالفت کوي اوس دوی بس کارونه کول د سليمان عليه السلام د پر کارونه دادي
يعملون له جوړول به سليمان عليه السلام د پاره ما هغه ستو یشاء چې سليمان عليه السلام بخوا خوا چې سبب جوړول هم مکه به جوړول آبادیان به جوړول مم محاريبه د قلاګانو نه غټي غټي قلاګانې په جوړول کورونه په جوړول وتماثيل او تصویران غټ غټ تصویران په جوړول وجفان كالجواب او غټ غټ خانکونه په شان د حوضونو باندې وقدور او دیګونه راسيات چې کلک په خپل زګین باندې وړي کېدل باندې په نغرو باندې بس پیوټ ته غټو نه بجوړ د وسپونو نه بجوړ خپل زګین باندې پراته ته خوځول نو دومره غټ غټ دا ولدي پیریانو جوړول اعملوا او الله تعالی ورته ویل چې عمل کوي آل داوود خاندان داوود علیه السلام شکر اند شکر کولو یو شکر چې کوم دی په خله باندې دی یو پزره باندې دی اقرار کول دی تسلیم ول دی او بل عمل د شکر دی دا درې وانه چې راځو چې نو دین پورا شکر جوړ شي دا د شکر ارکان دي پزله سره احسان منل چې د احسان سره شوی دی په خله باندې اقرار کول او په لاس باندې هغه مطابق کار کول دا درې ارکان چې راځي د شکر دی د ایمان هم لیکيږي د اسلام هم لیکيږي د عمل صالح هم لیکيږي د سی وایي چې عمل صالح ایمان اسلام شکر دا درې وانه یو شی دی یو خبره ده نو دې ته الله تعالی ول تاسو عمل کوي د شکر عمل یعنی نیک عمل کوي چې کوم شرعي احکام تاسو ته والد باغی باندې عمل کوي ته کوم کارونه چې شریعت باندې کړی دا غي نه ځان ساتي ځکه الله تعالی سره ډېر احسانات کړی دي وقلیل من عبادی الشکور او ډېر کم به زماره بندگانو نه شکر گزاران خلک په انسانانو کې ډېر لږ خلک به سجده الله شکر وباسي د نعمتونو بقایلی او د شریعت په پابندۍ رسي خلک په دنیا کې ډېر زیات لګ دي نو اصل کې دا ترغیب او تحریض دی په شکر باندې چې دا خلک کم دي نو تاسو خلکو کې خامخا شامل شي او دا مقدس